الرحيم الله پاک کوئی پمانا دے حروف باندې ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب چه لا ریب فیه نشته ده هیڅ شک پدې کې د دې په علومو کې په مضامینو کې هیڅ شک نشته هدى للمتقین دا هدایت کوونکی لپاره د پرهیزګارانو تاسو کوم سوال کوو چې یا الله ما ته هدایت وکړي نه هدایت سره دا کتاب او دا د چا لپاره هدایت دی د متقینو د پرهیزګارانو فائدہ دینا څوک اخلي پرهیزګارانو الذين متقين اغا خلق دے یؤمنون بالغیب چې ایمان لري په غیب شیونو باندې ويقيمون الصلاة وقائم قيما دلرا ومما رزقناهم دا څلورم صفت او دا مالونه چې موږ ورکړې دي تاجن څخه خرچه کوي چې کوم مال موږ دوی له ورکړې دي دا نه صحیفه دا الله پر رضا خرچ کوي والذین دا پنځم صفت دی والذین متقین هغه خلق دی یؤمنون چې ایمان راوړي بما باغ کتاب باندې انزل الیک چې نازل شوی تا چې قران پاک دی وما باغ کتابونو باندې انزل چې نازل شوی دی من تقریکا مخکستانا هغه تورات زبور انجیل او صحیفه وبالآخرة او قورت آخرت باندې وهم یوقنون دو یقین لرون کدی چرا پس مرگ جوندون شتا والبعث بعد الموت فدی باندې یقین شتا اولئک دا خلق چده چدا صفتونه پکې وي علا هدن دی په هدایت کامله سره دی کوم هدایت چې تا غوښتو چې الله اے الله مونږ ته هدایت وکړي نتنه هدایت ولا دا څوک دي دا متقیان خلق اولئک علی هدى من ربهم دا خلق چې دا په هدایت کامل سره دي د جانب طرف خپلنا یعنی دا هدایت د الله یو رحمت دی یو نعمت دی واولئک او دا خلق چې هم المفلحون دوی کامیابی حاصلوونکي دي په دنیا کې او په آخرت کې دنیا کې دې فلاح مومي او په آخرت کې دې فلاح او کامیابی مومي باقی دا خبره چې الف لام میم دې ته سوې دې ته حروف مقطعات ته ځکه وایي چې د بعض علماء دا خیال دی چې دا د الله تعالی اسماء الحسنا دا کراکټ شوی د الله تعالی د اسماء الحسنا دا حروف مقطعات راکټ شوی او لکه د الف د الله نه لام د لام چې کوم دین واکې د لطیف نه او میم چې کوم دین د سنا میم د مجید نه دا د الله تعالی نه دی نو دا د نسلی دا د الله د نومونو نه راکټ شي ځکه ورته مقطعات ایا دا د سورتونو نمونه دي دا حروف مقطعات دا د سورتونو نمونه باقی مونږ عامه معنا د دې چې کو تفسیر جلالین د دې معنا کوي چې الله عالم بمراده بذلک الله تعالی په خپل مراد باندې پوهه دی چې د دې حروف نه څه مراد دغه عبارات او معلومیږي چې د دې معنی صرف الله تعالی دا د حروف مقطعات وي او متشابهات ورته حروف متشابهات د دې په معنا باندې بغیر د الله نه بل څه نه کوي دا عقیده ده چې دا حروف مقطعات چې دي دا د دې په معنا باندې بغیر د الله نه بل څه نه کوي دا عقیده ده د
شاه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ معنا د خلفای راشدین دارنګ د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دارنګ د علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ د دې ټول مفسرینو د دې دا رائے دا چې د دې په معنی باندې بغیر د الله نه بل څه نه او بلکې دا د متشابهات ندي والذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه چا دونه چې کاږي نه د دې په معنی په څیر ګرځي ورنه چې څنګه دا الله تسبارل پکا و دې باندې یو سوال پیدا کی چې دا حروف مقطعات د دې په معنا باندې بغیر د الله نه بل څه نه کوي د دې فائدہ څه د څه لپاره دا نازل شو جواب دا غیر نه دا دی چې د دې د فائدہ د تلاوت او ثواب چې دا حروف ولې نبی علیہ السلام فرمایي لا اقول الف لام میم حرف واحد بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف دا نه وایم چې دا الف لام میم یو حرف دی بلکې الف ځان لا لام ځان لا میم ځان نو حروف درې او په هر حرف باندې الله تعالی لسنه کوي من جاء بالحسنه فله اجر امثال نتیر شنه کوي ادیر سره برکتونه نازلېږي خیال کړه نه پیدا پکې صدا ثواب د آخرت برکات د دنیا دای پکې پیدا خپل ایمان چې ایمان کو وساته تر قیامت پورې داغه اجر او ثواب جاری وي دغه چې ایمان جاری دی هغه ثواب هم څه خیال کړه او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه د جمهور نه خلاف کړی دی په دې مسله کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نه دا حروف چې دي د دې معانی شته الف دا مخفف دی دا سنه دا اننا او لام مخفف دی دا الله او میم مخفف دی دا اعلمنا نا الف لام میم معنا صدا انا الله اعلم انا الله اعلم ذا الله ما عالم ان الله دا غره عیسی علیه السلام د دې الف لام میم ترجمه هغه ذکر کړی دا تفسیر ابن کثیر راغستی عیسی علیه السلام هغه ذکر کړی دی چې الف دا د الله نه مخفف شو لام د لطیف نه او میم د مجید نه معنا الله لطیف مجید الله لطیف دا چا ترجمه وا د عیسی علیه تفسیر ابن کثیر نه زمونږ استاد مولانا عبدالهادی رحمت الله هغه په وی الف الله لام جبريل او میم محمد خوشی دا قرآن پاک منزل دی د جانب د الله نه او واسطه د جبرائیل علیه السلام باندې بچا محمد صلی الله علیه وسلم اور دا رمز په بیان دا قرآن پاک منزل دی د جانب د الله نه او واسطه د جبرائیل علیه السلام او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو بل
رمز و بیاناو الف اول لام لازم او میم مؤمن ها اول لازم مؤمن لرسلی ذالک الکتاب دا قرآن پاک مخکې دا یې زده کړه نو بیا سکول ته ځه کالج ته ځه او بیا څه کوه بیا د دنیا کارونه کوه په اول څه وکړه د قرآن پاک سره تعلق وجوړ د دې تلاوت کوه د دې زده کړه کوه اول لازم مؤمن لره ذالک الکتاب دا باقي دا ذالکه چې دی د طالبانو په اصطلاح کې دې ته اسم اشاره ویل شي اسم اشاره درې قسمه ده دپاره د قریب او دپاره د متوسط او دپاره د بعید یو سړی تا ته نږدې دی ته وایې تاسو ته وایې دا راجلم دغه دا راجلم دغه چې له مونږ کې دنه لرې دی ته وایې دا کا راجلم دغه چې دنه ډېر لرې ته وایې دا دې ښه راجلم دغه پورې سره ذالک الکتاب دا عظیم المرتبت کتاب دا عظیم الشان کتاب چې دته ادراک نه کیږي د لرې شي ادراک نه کیږي د لرې شي حقیقت پوره نه معلومېږي لکه د نظر نه او د ادراکاتو نه صحیح بهاري خیال کرام نو معنا دا دی چې ذالک معنا دا عظیم المرتبت کتاب دا عظیم الشان کتاب چې د دې په شان باندې یو الله عالم دی د دې په عصمت باندې بل څوک د دې په شان او په عصمت باندې عالم نه دی خیال کرام لکه دا د الله کلام او د الله صفات هغه غیر محدود دي څنګه چې د الله ذات غیر محدود دی نو د الله صفات هم څه دي غیر محدود خیال کرام قرآن پاک دا کلام نفسی هم وي او کلام لفظي ورته هم وي او کلام تو کلام درې قسمه دی کنه کلام نقشي کلام لفظي او کلام نفسي کلام نقشي دا چې مونږ یې نو کلام لفظي چې په ژبه یې وایي کلام نفسي چې په زړه کې کوم مضمون شته راځي دغه ته کلام نفسي دا الله صفت چې دی هغه کلام نفسي دی څه دی کلام نفسي خیر نور اوقات په دوران دی نه دي ځکه چې بیا زموږ وخت دی بهرحال دا ترجمه د الف لام میم مختلفې دي هغه تاسو ته ذکر شوی هدى للمتقین دا قرآن پاک هدایت ته د پاره د تکرارانو هدى دا مصدر دی او په معنا د هدیان سره تا تفوت کړي او چې ما ته هدایت راکې هغه هدایت دا هدایت کوم چې کتاب دی پرهیزګاران او متا دیتا د طالبانو په اصطلاح کې حمل مبالغه ویل شي دا لکه څنګه زید عدل په معنا د څه سره د عادل مصدر مبني للفعل دارنګ هدن امانه د عادی دې ته حمل مبالغه وایي او د هدایت هغه درې معنی تاسو ته پرونو کنه ذکر شوی یو هدایت عام دی بل هدایت خاص دی او بل هدایت خاص هدایت عام د جماعات او د نباتات او د دې هدایت د اسمانونو او د ځمکو هدایت د نور د سپرمې هدایت او شبکه او
بل هدایت خاص ته هغه حیوانات او هدایت والذي قدر فهدى او بل چې کوم نه هدایت خاص ته د هدایت خاص ته چا دی هغه د مؤمنانو هدایت دی د انسانانو هدایت خیال کړه او دا غي ذکر په الحمد کې شوی دی چې الذين انعمت عليهم دا هدایت والا دا هغه خلک دی انعمت عليهم چې تاسو انعام کړی خیال کړه باقي متقی چاته ویلې شي تقوا درې مرتبه دي ښا یو تقوا ده بل تورع ده او بل زهد ده تقوا تورع زهد تقوا څه شي الاجتناب عن المحرمات ده حرام او څه پرهیز کوي حرام او څه پرهیز کوي ابو الله سمرقندی رحمت الله علیه د تقوا ترجمه او کوم چې په دونو سره کړي سترګې محفوظ ساتل د ثنا د بدو لیدلو نه وګونه محفوظ ساتل د بدو اوریدلو نه جبه محفوظ ساتل د بدو ویلو نه لاسونه محفوظ ساتل د بدو نسلو نه او به محفوظ ساتل د بدو تللو نه او زړه محفوظ ساتل د بدو سوچونو نه او د وړو بولو اندام محفوظ ساتل د بد عملین دا هو اندامونه محفوظ ساتلو ته دې ته ویلې شي دې ته تقوا دا تفسیر چا کړی دی ابو الله سمرقندی رحمت الله علیه دا کتاب تنبیه الغافلین دی مشهور کتاب دی زمانی ولی کامل دیکھ شو دا تقوا یو تورع دا تورع دا پریزگاری دا وی کمی پریزگاری چې د شبهاتو التقوا تشهد الاجتناب عن المحرمات تقوا تعریف سره الاجتناب عن المحرمات تورع خطوي الاجتناب عن الشبهات الشبهات نفريز کو اے پلارا کې د کجوره بیا مندلا ولته کې شبهه موجوده شولا کې دې شي چې دا چارا پټکړی د بازار نو دلته چې وزیدلی نه طالب جان ته ولې خوري دا خو چا په غلا باندې راوځي څه پته لګي چې دا حلال ده او که حرام طالب جان ته ولې خوري دې ته تورع الاجتناب عن الشبهات قبل غاری ته توکانی توکل دا شبهات بیا دقیقه اے طالب جانا بلار کې شپل موخه ډېر پکې دا چې په بازار کې رواني او د ګنټېرې نه بچړ خو باسي کوشش وکړه دې ته اجتناب څه ویلې شي دې ته تورع الاجتناب عن الشبهات ویلې بلار په تکي کې ناسل بول بار تا دا سره دا چې کوم نه دا تورع او دغه خلاف خوش اگر که تا خپل پرده ساتلې ده په پلار کې پاولو بار تم مکه اور دیتا تورع ویل شي الاجتناب عن الشبهات یو زهد ده زهد څه وایي الاجتناب عن اللذات الاجتناب عن اللذات لذت تجدون الله دې کپړو نه وخته ټکو باشي عليه غضب کوم ټوله لګي یا لکه څه ته صحیح لګي یا لکه په مرض باندې اخته شي دا ځینې مرضیان کوشش وکړي
زمونږ استادانو هغوی به په اوومه ورځ باندې جامې بدلوي. اوس ځینې پکې دا دي چې سهار او بېګا جامې بدلوي. دا مرضیان پوه شوې، دا په بل مرض اخته شي. خیال کې راغله دې ته څه ویلی شي؟ دې ته زهد ویلی شي، الاجتناب عن اللذات، د ښه خوراک نه، د ښه څښاک نه، د ښه پوشاک نه اجتناب کوو. شربت دې بیا مونږ بل دی وایي دا څه وایي، ښه جامه دې بیا مونږ ته بل دی ورکړه، دا څه وایي؟ پوه شوې که نه؟ دې ته ویلی شي زهد. دا د پیغمبرانو صفت دی، دا د غټو غټو اولیاءو صفت. خیال کې راغله که د تقوا 3 مرتبې شولې. تقوا، تورع او زهد. د تقوا تعریف څه؟ الاجتناب عن المحرمات. او د تورع تعریف څه؟ الاجتناب عن الشبهات. او د زهد تعریف څه؟ الاجتناب عن اللذات.